أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. مخکې آیت مبارکه کې دا ظاهری گناهونه د منع کېدلو حکم وکړلی شو، ترغیب ورکړلی شو چې تاسو ځان د ظاهری ګناه کم چې د لاس او خپو سره تعلق ساتي د هغې نه ځان بچ کړئ. نو دې آیت کې د باطني ګناه چې حسد دی د زړه سره تعلق ساتي د هغې نه منع کولی کېږي، او یو ربط دا هم دی چې دغه د لاس او خپو ګناهونه هله سره زدیږي چې کله په زړه کې حسد، نفرت او بغض پیدا شي، دای د وجې نه دغه د لاس او خپو ګناهونه صادریږي. نو فرمای ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تاسو تمنا او ارزوګانې مکوئ د هغه نعمتونو کم نعمتونو سره چې الله تعالی غوروالی ورکړی دی ځینو ته په ځینو باندې. یو روایت کې راځي چې حضرت ام المؤمنین اما حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا فرمایل چې مونږه نه په غزا کې شرکت کولی شو، یعنې مونږ ته دا اجازت نشته دی، او په میراث کې